امیر صاحب څنګه یو؟ خیر دی جی الحمدلله. ما ته ډیر زیات ستړي ستړي ښکاري، څه وجه ده؟ نو جی بس شوی ډېر ترکه نه راغلی نو په موټر سایکل راغلی نو لالم ټولې خرابې دي. دا راته ووایي ډېرو ځایونو ته به چکر لتلي، بیرګلای ته هم راغلي، د بیرګلای دا منظر د بیرګلای د ښکلې نظارې در باندې څنګه لګي؟ ډېرې مزېدارې، ډېرې ښایسته، ډېرې ښکلې. بالکل قدرت سړي ته بس الله پاک څخه ښیي چې ته وګوره دې غرونو ته وګوره دې دغه ته وګوره، ډېر مزېدار ځای دی، ښکلی. خوشحاله د سوابۍ په سیمه باندې، د سوابۍ په خاوره باندې د ګدون په امازۍ کې یو ښکلې نظاره چې هغې ته بیرګلی وایي، خوښه دې شوه؟ ډېره زیاته، ډېره مزېداره. زموږ د کتونکو له څه میسج، څه پیغام ورکوي کوم چې نه دي راغلی دې ځای؟ نو زه وایم چې د سړي ته ټایم میلاویږي نو موقع کې کرالې نو ښه خبره ده. ډېره شکریه. تاسو د ښکاري په دې ځای کې دی چې دی نو بالکل بنګله اچولې ده او دومره د خوشحالۍ ځای دی او دومره د مزې ځای دی، دومره د خوشحالۍ ځای دی. تاسو باقاعده لیدی شئ چې دلته څومره په خوشحالۍ باندې، څومره په خندا باندې او په دومره دوم بجالې دوم دام سره چې دی د پروګرام له راغلي دي. د دې پروګرام نه به هم خوندونه اخلو، د دې نه به چې دی نو مزې اخلو او تاسو باقاعده دا پروګرام کتی شئ چې دا پروګرام په تاسو باندې څنګه لګي او څنګه پروګرام دی. دا ځای یو داسې ځای دی، یو داسې د سیل ځای دی چې په دې کې د ډېر لرې لرې نه خلک راغلي دي او دوی دا خپل پروګرام چې دی نو دا انجوای کوي. ډېره مننه، ډېره شکریه قدرمنو. تاسو ته چې دی نو ښکاري دا روڼه او دا منظر دا باقاعده تاسو وینئ. ډېره مننه، ډېره شکریه، ډېره مننه، ډېره شکریه قدرمنو. دا میلمانه تاسو چې دی نو باقاعده لیدی شئ، دا هنرمندان، مختلف قسم هنرمندان چې دی نو دې ځای ته راغلي دي او د دې هنرمندان چې څومره دې ځای ته راغلي دي، دا هنرمندان دې ځای کې چې دی نو باقاعده هغه خپله بنګله یې چولې ده او د دې نه خوندونه اخلي، د دې نه مزې اخلي. نو قدرمنو تاسو باقاعده دی لیدی شئ چې دی څومره په مینه باندې، څومره په محبت باندې، څومره په خوشحالۍ باندې دی چې دی نو لګیا دي او خپل پروګرام چې دی نو کوي او پروګرام تاسو سره شیر کوي. نو قدرمنو دا اوس زموږ د پروګرام اختتام چې څومره په یو ښې طریقې باندې چې دی نو دا پروګرام چې دی نو ورسېدو او انشاءالله تعالی دې سره یو څو یو څو خبرې در سره کوم. قدرمنو تاسو باقاعده لیدی شئ چې څومره په خوشحالۍ باندې دی راغلي دي دلته کې او څومره خوشحالي دی محسوس کړله او د څومره په خوشحالۍ باندې چې دی نو دی باقاعده راغلي دي دې ځای ته او دا پروګرام چې دی نو دی کوي. دی سره هم په دې حوالې سره خبرې اترې به کوو چې دی بیرګلای ته راغلي دي. نو دا خو د دې د خوشحالۍ اوس انتها، د دې د خوشحالۍ څه حد نشته چې هغه زه تاسو سره شیر کړم او څه ښکلې نظارې، څه ښکلې منظر. ډېره مننه، ډېره شکریه قدرمنو. دلته کې د میلمنو سره یو څو خبرې اترې کوم چې دا میلمانه په دې حوالې سره څه ویل غواړي. ډېره مننه. د هنرمند د رور سره یو څو خبرې اترې کوم چې د دې هغه مینه، د دې هغه محبت هم تاسو سره وړاندې کول غواړم. السلام علیکم بابا را مخکې شه. السلام علیکم، اختر مبارک شي زموږ د طرف نه، د ټولو مینوالو طرف نه، زموږ د سوابي نیوز د شیشې طرف نه تاسو ته ډېر اختر مبارکي. بابا دا راته ووایه ماشاءالله ډېر ښکلي هنرمند دی او الله تعالی په دې لاس کې او په دې ژبه کې ډېر ښکلي هنر ایښی دی. دا راته ووایي د څومره وخت نه دا فن کوې؟ بس چې کوم ټایم کې ځانۍ ته رسېدلي وخت نه. ها ډېره مننه، ډېره شکریه. د بیرګلای ته راغلي، د بیرګلای د منظر در باندې څنګه لګي؟ ډېر ښکلی لګي جي، ډېر زبردست دی. ډېره مننه، ډېره شکریه بابا. الله دې خوشحاله ساته، خپلو دعاګانو کې مې ډېر ډېر یاد ساتئ. قدرمنو د دې بابا هغه مینه هغه تاسو کتی شئ. واه واه جی، واه واه جی، ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره شکریه.
ډېره ډېره مننه، ډېره شکریه، ډېره شکریه قدرمنو ستاسو د مینې یو جهان مننه چې تاسو د دې هغه هنر د دې هغه مینه تاسو ولیده. نو کوشش کوئ چې هرې سیمې ته تاسو پروګرام لځئ، تاسو هر ځای ته چې دی نو سیلونو لځئ، خو په صوابۍ په خاوره باندې د صوابۍ په سیمه باندې د جنت په شان یو ښکلې نظاره چې هغې ته بیرګلی ویلی شي، نو ضرور دې ځای ته سیل له راشئ، د دې ځای نه خوندونه مزې واخلئ. د دې وروڼو نه مختصر غوندې تپوسونه کوم چې دوی د بیرګلی والي سره څه ویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اروړ جان ستا خوږه نامه؟ زما نوم دی جی حسین. ها د کوم ځای نه راغلی؟ زه ګندب نه. ها د ګندب نه راغلی. اروړ جان د پروګرام کې د مینې خلو ډک ډک سلامونه، نیکې هیلې، قبولې منظوري که دا راته ووایه بیرګلی ته په ډومبي ځل راغلی که مخکې راغلی؟ نه جي زه بیرګلی ته مونږ دلته ډېر راځو. د بیرګلی په حوالې سره څه ویل غواړې، څنګه نظاره ده؟ حوالې سره او دې پیره خو هر ځای کې چکرو ځایونه هم لکه بند دي، مثلا کې دې پیره په بیرګلی کې بیا ډېر ښایسته خوند او ډېر خلک چې راغلي ډېر مزه ده. او زمونږ ملګري پکې هم راغلي دي، که څه ملګري مونږ سره نشته. ډېره مننه. ټرپ چې کم دی هغه مونږ کینسل کړی دی او بیرګلی ته راغلي یو. دې په شان قدرتي نظاره نشته. هاخوا داسې غرونه کتی شي مکمل ډېره ښایسته نظاره ده. صوابی بیرګلی صوابی زنده باد. ډېره مننه، ډېره شکریه. او اروړ جانه څنګه یې؟ تاسو ډېره مهرباني. ښه یو چې تاسو څنګه یې؟ خوږه نامه د کوم ځای نه راغلی؟ بهادر خان خبرې کوم، مانیری نه جي. جی مانیری نه، صوابی مانیری. او جي مانیری نه راغلی. اروړ جانه د بیرګلی در باندې څنګه ډېر لګي؟ ملګري دي راسره، ساجد بھائی دی، نور ډېر ملګري دي. تاسو ته ډېر هرکلی وایو. ډېره مننه. دا ملګري دي ټیک ټاکران خو نه دي چېرته؟ نه جي ټیک ټاک والے نشته، دغسې ویډیوګانې. ښه ډېره مننه، ډېره شکریه، ډېره مننه، ډېره شکریه. د صوابۍ نیوز نیو په دې شیشه باندې زه یو ځل بیا د دې مینوالو د دې ملګرو ډېره شکریه ادا کوم چې دوی نورې سیمې پرېښې دي، نورې خاورې پرېښې دي زموږ د صوابۍ دې سیمې ته، او بیا په صوابۍ په سیمه کې د صوابۍ په دې نر او پښتنه خاوره باندې د ګدون امازۍ کې بیرګلی ته راغلي دي. ستاسو د ټولو یو جهان مننه، ستاسو د مینې ته، ستاسو د جذبې ته زه سلام کوم چې تاسو داسې ځایونه کامیابوئ او داسې ځایونو لا یو ترقي ورکوي. الله دې ستاسو په ژوند کې، ستاسو په صحتونو کې برکت واچوي. ډېره ډېره مننه، ډېره شکریه. دا ارور سوی د ده په زړه سارمان دی. رامخکې شروع زموږ خو دا خواست دی چې حکومت ته دا اپیل دی لکه د روډونو ته هر یو سړی د انجوای دپاره روځي دې غاړې ده که نه، هغوی ته دا اپیل دی که دا روډونه لږ سټ شو نو هر یو سړي ته به لږ سهولت وي پکې. اروړ جانه بالکل ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره شکریه، ډېره شکریه، ډېره مننه. او د دې رور په زړه باندې هم څه ارمان شته ځکه چې دی ډېر ماشاءالله په جذبې سره لګیا دی. روزان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام منظور دی؟ بالکل رورې اختر مبارکي. بالکل منظور. ښه اروړ جانه دا راته ووایه خوږه نامه دې څه ده، د کوم ځای نه راغلی؟ عطاالرحمن یم، زه د دې کلي یم، دې ځای یم. نو بیا خو تاسو خو به بالکل چټاکۍ نه بالکل دړی کېږئ یار چې تاسو دا دومره خلک وینئ. بالکل څه محسوسوئ چې د نورې خاورو نه، د نورو سیمو نه، د نورو ضلعو علاقو نه ستاسو دې ځای ته خلک راځي، څه محسوسوئ؟ یار رورې مونږ خدای محسوسوو که نه چې خلک کالام ته ځي، سوات ته ځي، او زه خپله هم تللی یم، خو ما ته اندازه داسې ده چې دا سوات نه او کالام نه ملم جابې نه دا ځای ښکلی دی او خلک دې ځای ته راځي چکر وله. بس ډېره مننه. دې کتونکو له به څه میسج پیغام ورکوئ کم چې زموږ پروګرام ګوري او دې ځای ته راغلي نه دي؟ زما خو دا پیغام دی ټولو ته چې لکه دا روډ ډبل شي لکه نو دا به ښکلی کار به وشي. لکه دا مطلب ښکلې نظاره ده د جنت په شان، خو روډ خراب دی او بیا چې دی نو دا خو خیر، دا خو زموږ د ایم پی ای دا د ټولو نه خاص خصوصیت دی چې کم ځای کې سړی جړېږي دردېږي نو دوی وله زخم سیوا کوي کمی نه. صحیح ده. خو خیر مونږ ورته د دې خپلې شیشې په ذریعه سوابي نیوز نیو په دې شیشه باندې دا اپیل کوو، یو برادرانه ریکویسټ ورته کوو چې یار د الله دپاره ستاسو علاقه ده، ستاسو ضلع ده، ستاسو خاوره ده، ستاسو مینه ده، ستاسو محبت دی، ستاسو خلوص دی. د نورو ضلعو نه تاسو وکتل په دې پروګرام کې، د نورو ضلعو نه، د نورو خاورو نه، د لرې لرې نه خلک دلته کې راغلی دی. خو چې دلته کې راشي وي یار نظاره ډېره ښکلې ده، خو روډ یې کچه دي وي، موږ ډېر زیات خفه شو. نو تاسو له دې ځوانانو اوټ درکړی دی، تاسو د دې ځوانانو په اوټ باندې دې کرسۍ ته رسېدلي یئ. کني تاسو خپل ماضي وګورئ چې ستاسو ماضي څه وه، چا به څه کي حسابو له د سره نه. خو نن که ته صحیح د دې زما د دې روڼو د دې نوجوانانو په اوټ باندې تاسو دې مقام ته رسېدلي یئ، دی له د خپل اوټ حق ورکوئ. د دې حق دا دی چې دې ځای ته راځي بای د دې دا حکم جوړیږي چې دا روډ ورته تاسو پوخ کوي. د دې سایډونو ته چې دی نو د سیفټي څه نشته، د دې سایډونه چې دي دې کې د اکسیډنټ خطره هم کیدی شي، ګاډي ښکته هم تللی شي. باقاعده دی له سیفټي وکړئ چې دی ښه پایه عزت سره راځي او دلته کې داسې ځایونه دی له جوړ کړئ چې دی راځي چې دی په دې سایډونو کې ناست نه یو ځای کې بل ځای کې د غریبانانو په شان ناست نه، بلکې که دی راځي نو دی له دې ځای کې داسې د کمرو بندوبست وکړئ، د نور داسې څیزونو بندوبست وکړئ چې دی ډېر په خوشحالۍ سره راغلي، چې په خوشحالۍ سره بیا هم واپس ځي. دا او زما
وړوکې غونې ریکویسټ تاسو MNA MPA او د دې معاشرې د مشرانو ته د چا په لاس کې چې دا هر څه دي او زمونږ هغه حق هم ستاسو په لاس کې دی نو پلیز موږ درته برادرانه ریکویسټ کوو او دا څومره ملګري چې ولاړ دي خپل حق غواړئ بالکل غواړئ بالکل جی بالکل دا ملګري هم ستاسو نه خپل حق غواړي سیوا درنه څه نه غواړي او که نه غواړو نو بیا زمونږ دا دغه دی ورته چې دوی ته هم دا شعر دی چې کله کله د غمونو باران ښه وي رحمان خپل پردي پکې معلوم شي ډیره مننه ډیره شکریہ معلوم شي او وزیر پکې معلوم شي او وزیر اعلی پکې معلوم شي ډیره مننه ډیره شکریہ قدرمنو کتونکو دا و د نننۍ ورځې زمونږ د بیرګلۍ حوالې سره د جنت د یو ښکلې نظارې حوالې سره چې په ضلع سوابۍ کې یو نامور علاقه چې هغې ته ویلی شي ګدون امازۍ او په دې کې یو نامور ښکلې غونې د جنت په شان یو ښکلې نظاره چې دې ته ویلی شي بیرګلۍ نو چېرته هم چکر ولمزئ بیرګلۍ ته راشئ د بیرګلۍ نه خوندونه مزې واخلئ چې خوشحالي ځان سره دلته نه اوسئ مینه محبت ځان سره اوسئ او د دې ځای خلک ډېر زیات مینه ناک خلک دی او تاسو د ښکلې نظارې کتی شئ چې څومره ښکلې نظارې دي د دې ځای تاسو به ډېرو ځایونو ته چکر ولتلی یې ډېرو ځایونو ته به سیلونه لتلی یې خو نن تاسو بیرګلۍ ته ما راوستی یې ځان سره کم ملګري چې پخپله راغلي دي د هغې هم یو جهان مننه کم چې زمونږ د دې چینل په ذریعه زمونږ د دې سوابي نیوز نیو په شیشه باندې دا انجوایمنټ کوي دا سیل چې دی نو کوي نو د هغې یو جهان مننه قدرمنو دا و د نننۍ ورځې زموږ تاسو سره مختصر غونې پروګرام که په خبرو کې څه کمې کوتاهۍ شوي ډېره زیاته بخښنه غواړم وی مشه نصیب د ها خلکو خندا مشه نصیب د ها خلکو خندا څوک چې بچي د پښتنو جوړوي په دې شعر سره د نغواړي بلال وفا اجازت سره د خپل کیمرامین رفیع الله اجازت چرته چې مو صاحبادو سے په خپل دغانو کې ډېر یاد ساتي والسلام ان پاکستان زنده باد